السلام علیکم ملګرو. د مولانا فضل الرحمن صاحب چند الفاظ چې یو لاین یې ویلی دی، خو اصل کې کمال په دې الفاظو کې نه وي، ورنه دا الفاظ هغه د بریتونو والا م استعمال کړي وو، هغه د زلفو والا م استعمال کړي وو، خو کمال په شخصیت کې وي، په الفاظو کې نه وي، اثر په شخصیت کې وي، په الفاظو کې نه وي. مولانا فضل الرحمن صاحب دا الفاظ استعمال کړي وو چې اگر یہ دنیا اسلام آباد جائے گی تو تمہارا باپ بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتا. مولانا فضل الرحمن سے په سند کې باب اسلام کانفرنس ته په خطاب کې یوه دمکي ورکړې وه حکومت ته چې تاسو په 26وي آئیني ترمیم کې موږ سره په دې اتفاق کړی و چې د مدرسو رجسټریشن په هغې به دستخط کېږي او د مدرسو رجسټریشن به بحالېږي. خو اوس په کومو په خبره چې اتفاق شوی نو په هغې باندې دستخط تر اوسه پورې نه دی شوی او په باقي ټولو مسلو باندې زرداري دستخط یې کړي دي او دغه هم د مدرسو رجسټریشن په هغې نه دی شوی. نو مولانا صاحب حکومت ته دمکي ورکړه او په چند الفاظو کې او د مولانا صاحب سیاسي بصیرت ته موږ سلام پیش کوو چې د شپې زرداري د مولانا صاحب کور ته را رسېدلی دی، تاسو ته وښکاري او د هغه خپې نیولې دي او هغه ته وایي چې مولانا صاحب بس تاسو حکم کوئ، اډر کوئ، د هغې به موږ تعمیل کوو، ځکه چې په راروان په 8 باندې د جمعیت علما اسلام یوه لویه پاور شو ده په خیبر پښتونخوا کې او کیدای شي که دا دستخط یې اوس ونه شوي نو خبره به د دمکۍ نه واوړي او کیدای شي اسلام آباد طرف ته د تحریک چې کوم آغاز دی هغه د دغه جلسې نه شروع شي. نو ځکه سړی د شپې را رسېدلی دی او جی جان او په خپو کې لګیا دی، په خپو کې غورځېدلی دی، نو یقینا د پی ټي آی والا ټولو ته پکار ده چې د مولانا صاحب نه په صدق دل سره معافي غواړي، توبه وباسي او د ده شاګردي اختیار کړي، د سیاست په خوند به پوه شي او ټول عمر به خوشحاله وي. خو اصل کې دا ده چې د خپلو ذهنونو دی دا غلاظت او دا ګندګي وباسي او صحیح په صدق دل سره دی توبه وباسي. په ایماندارۍ درته وایم چې خوشحاله به یو د سیاست په مزه به پوه شي.